اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. मैं इज्जतमंद व कदरमंद हूँ व अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ लोगों की गैरतमंद मशरान व कशरान हूँ। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान करीम में फरमाए अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम समाता सुतनंदिता सुदीन मुकम्मल को दिन सो रसूल दी अकाईद दी अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान करीम के टोल तफसीलन जिक्र करी। इधर तशरीह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदीस मुबारक और इरशाद फरमाए बाज़ नबी तरीके नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम नबी करीम सूरा व खस्ते तरीके वेले नबी आगा दिन नबी आगा बिदात वेली तक नबी तरीके बांधे तयो इबादत चलू के बल अकल मुताबिक ता इबादत सूरा नबी तरीके सरा खस्ते तरीके सरे चलू के आगा तरतीब नवेल की का आगा दिन में बागे तरीके नबी अलैहिस्सलाम आगा इबादत करे। नबी अलैहिस्सलाम नफे तरीके माओ तादा इबादत ने दिसदा सहाबाए किराम और बागे तरीके बंदिया इबादत करे। देखो अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान करीम के बिदात और रद मुख्तलिफ ज़रूरों के करे। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाए वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम अब मुश्रिकान मुतमक्किन चखबल दीनी टुकड़े टुकड़े करो वकानु शियान और मुख्तलिफ जमातों के दलों की तकसीम शुरू कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून हर दला अपने तरीके बांधे खुशहाल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत का तफसीर की फरमाई सदर बिदअतैन मुराद बल्कि कि अल्लाह के जलाल फरमाए कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला अमाल बेएतिबार सर नुकसान कौम की खलक आज़ता सुतौन खयम अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया चलिए वो मेहनत दिया वो कोशिश दिया वो अमाल पर दुनिया की ज़ायशे भी दी बर्बादशे भी दी पागबादी व तहीन सवाब न मिलेगी। वहुम यहसबूना वो दागुमान कई अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना सुमुख डेर खिस्त करूना तो लगे पर बिदात की भी आगा बिदात वर्ता खिस्तफ कारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत तफसीर जिक्र की बिल अखसरीना अमाला दना बिदअतैन मुराद बिदअती सरे नबी तरीके रुबासी सवाली बोली जायज़ी बोली इबादती बोली बल फखरी बोली वदी अवता सूची बदला अमल बांधे अल्लाह पाक माना खुशहाल शी हालांकि अल्लाह पाक पर खुशहाल नहीं दिदा अमल टोल बर्बाद भी दिदा इंसान मुख्तलिफ उम्मतों की
مختلف وقتونو کې قسم قسم بدعاتو کې خلق مبتلا دي. سنجوی ما تاسو ته د مړي کفن دفن حوالې سره او د ځنکدن وخت کې کوم بدعات خلق کوي دې حوالې سره څه خبرې ما عرض کړې. بعضې د شان بدعات وي څه وي غلط شی د ګناه کار وي وی مونږ مسلمانان یې ثواب کوي نه پوهېږي دې وجې هغه شی جایز بولي. څه د کار سره به زه ډېر ښه ښکارم، خلکو ته به د کار سره زه نیک ښکارم، حالانکه ټول کارونه د بدعاتو وي. بدعاتو والے سره ما تاسو ته څو جملې عرض وکړو. سخته ګناه وي، بدعتي سړي تعظیم به هم نه کوي، د هغه احترام به هم نه کوي، ادب عزت به یې هم نه کوي، ځکه چې د دین کې نوې یوه طریقه راوبسته په نبي علیه السلام باندې تهمت ولګولو. چې دا نوې طریقه نبي علیه السلام نه ده کړې، هغه نعوذ بالله دین کې خیانت کړی. زه تاسو ته دا طریقه ښیم. نو دا حقیقت کې دین کې تحریف کوي، د دین شکل بالکل مسخ کړي. دې د وجې بدعتي سړي متعلق هم سخت وعیدونه راغلي. مونږ معاشرې کې مرګ نه پس مونږ بدعات کوي. کور کې مړی وشو، هغه نه پس مونږ معاشرې کې کوم بدعات خلق کوي او خلق کې ثواب کوي. یو خو د مړي په موقع باندې د غم اظهار کول، غیر اختیاري طور باندې خامخا رشتہ دار دی وفات شي، څوک عزیز دی وفات شي، زړه ته دُخ درد رسي، غیر اختیاري طور باندې غم درته راورسېدو، غیر اختیاري طور باندې سترګو نه اوښکې وهېږي، ژړا راغله، دا خو معاف ده شریعت کې، په ده باندې خو ته نه یې ګناهګار. خو د قصدن په دې موقع باندې چیغو چیغو سره ژړېدل، ویر کول، ځان ویل چې دا خلکو مخکې که زه چیرې غلی وم نو مې دا خلک وڅېږي چې د ده پلار وفات شوی، رور یې وفات شوی، دا خو ورباندې اړو ژاړي نه. آیا دا د رور او د پلار په مرګ باندې خوشحال نه څه نه ژاړي؟ نو بې دې د وجې ځان شو کولو دپاره دا به تکلفه چیغې هم وایي، ځان هم وایي، کپړې هم شته ویر کوي، انتهایي سخته ګناه ده، دا حرام دي. نبی علیہ السلام د شدې ویلو نه ویر کول نه ژړا نه منې کړي، لعنت یې ورباندې کړی. د تنکولو لباس به ورته قیمت وریځ باندې اچول کېږي دوته. اور کې به دا خلک سیزي چې به تکلفه ویر کوي، ژړا کوي، ځان وایي. په دې موقع باندې خیر وکړي. مړی وشو، یوې ښځې خاوند وفات شو، بیا به زړه تسلی دپاره یو بل سره غړې وځي. نو دا څه حج نه خو نه ده راغلی چې ته د سره غړې وځي. بې خپل ذي محرم نه هټ کر غیر ذي محرم لیور سره نکاح کېږي، لیور نه پردا کول دا ضروري ده، لیور سره هم غاړې وځي. نورو غیر محرمو سره د خاوند خورونو سره غاړې وځي چې په ما باندې خو ډېر غم راغلو، تکلیف میلاو شو. نو په دې موقع باندې دغو ذي محرمو سره کوچ کېدل دا هم ګناه کبیره ده. همدغرنګې مرګ نه پس کوم بدعات کېږي، خرافات کېږي، ناجایز کارونه وي، هغو ته یو پوسټ مارټم هم کول وي. که یو خو که چېرې شرعي حدودو کې نه 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 څه داسې ضرورت وي چې خامخا یې د کس پوسټ مارټم کول پکار وي. تهمت به لګي، څوک دا یې څه د پخپله باندې ځان مړ کړی، څوک یې څه نه بل چا ویشتی، بیا د ده پوسټ مارټم کېږي، څا یې د دا ځان خپله مړ کړی که بل چا ویشتی، څه کیسه یې شوي، تحقیق دپاره په دې موقع باندې پوسټ مارټم کوي، بیا خو جایز ده. خو ده نه علاوه د هر مړي پوسټ مارټم کول، خپلې تجربې ورباندې کول، هسې څیرل بدا شی ګناه ده. پوسټ مارټم په موقع باندې مړي کوم اجزا جسم نه د کومې ټوکرې بېله کړې، ضروري ده هغه هم دفن کړئ.
هغه لپاره به د غورځولو حکم نشته چې هسپتال کې کچرې ډلې یا چینچني میچرې روانه په ډبي کې وغورځوه هغه بیا د دفن کولو حکم ده چې هغه به هم دفن کوي او پوسټ مارټم په موقع باندې بالکل مړې په تختې باندې برمن پروت وي دا نه ده چې د ژوندي لپاره ستر عورت پټول دا ضروري ده او مړي لپاره دا ضروري نه دي حتی الوسع د مړي ولا ستر عورت په هغه باندې هم کپړه اچوي هغه ته هم ډاکټر نه ګوري پولیس به ورته نه ګوري نور خلک به ورته نه ګوري ستر عورت نه به نظیر بچ گئی البته که همداسې کې څه علاج معالجه ستر عورت کې دغسې هر پورې خو ډاکټر ته لیدل جایز دي خو که د ستر عورت ځای سره د علاج معالجې تعلق نشته او بیرته نه ټولې کپړې وباسي همداسې دې برمنډوي بې دا شی هم ګناه ده څه ده نه موږ تاسو خپل ځان بچ کړو په بدعاتو کې یو بدعت د مو معاشرې کې دام کېږي مړی وشو بیا هغه دفن کوي نه اورور روان ده بار نه پلار یې رچي زوی بار نه روان ده یاران دوستان یې رچي مړی په څومره ټیم پورې ته ځان سره کېږدي زیات نه زیات دومره وخت پورې ته ځان سره کښلل شي مړی څومره وخت کې د هغه کفن دفن قبر تیارېږي او د هغه کفن انتظامات کېږي کفن تیار شو قبر تیار شو هغه نه پس مزید اسې کور کې کښلل دا ګناه ده دا شی جایز نه ده که دا مړی جنتي ده نیک صالح ده نو د تا کور نه هغه قبر د جنت منظر د لپاره ډېر زیات بهتر ده فوراً خپل جنتي منظر ته محل ته یې رسوئ او که چېرې دا مړی ګناهګار ده جهنمي ده نو د شان جهنمی کس په عذاب کې مبتلا وي د نګیر شپیر مکه نه فورا یې قبر ته رسوي چې دا عذاب تاسو باندې چې نازل نشي نو صرف دور پر تاخير خو جایز ده چې څوره ټیم کې دی مړی قبر تیار شي کفن تیار شي غسل ورته ورکړي دغه علاوه چې د معاشرې کې یا فلانه رچي دایره چې واسه لري ډېر نو کې خدا به دا ډېر زیات عام ده سو پیری مرشلو عالمی مرشلو درې ورځې ریم کېږي دې وجنه لیټ گئی چې جنازې کې کثرت وشي جنازې کې خلک ډېر زیات راجمع شي دې وجنه جنازې کې تاخير کول څه کسان زیات راشي دام بدعت ده دام ګناه ده په موږ کوم خلکو ته خبر ورسېدو هغه کسان پکې شرکت وکړي نور مړي دفن کول بغیر عذرنا جنازې کې دوره تاخير کول دا بدعت ده البته که څه شرعي وصل وي بیا پکې څه گنجائش ده دلته بله مسله بعضې علاقو کې دا ترتیب وي مړی وشلو یا یې ښخ کړې نه ده کجورو سړي په رواني په هغه باندې به ذکر چلو کي 1,00,000 بار لا اله الا الله محمد رسول الله دا بیاي یا بل یو وظیفه 1,00,000 بار ودایا سورہ پرې مړې نه خخې سورہ پرې ورته ختم نبی کړي زړو باندې یا دې قران کریم ختم ورته سورہ پرې نبی کړي سورہ پرې مړې دا نه خخې دا بدعت ده په دې موقع باندې دا شی نشته نبی عليه الصلاه والسلام چا صحابه کرامو ته کړي نه صحابه کرامو نبی عليه الصلاه والسلام دې بارا کړي بل مسله مریتا ګندل شوی لباس ګندل شوی کپڑے مریتا چول دفن کول دام بدعت ګناه ده دا شی جایز نه ده بل بدعت یو شهر نه بل شهر ته مړی وړل دا خلاف یا ولاده بدعت ورته نشوي خلاف یا ولا مکروه تنزیهی ده بغیر ضرورت نه یو کلی نه مړی پاکستان کې د څوک وفات شو ته افغانستان ته وړي بار ملک دوبۍ سعودیا کې د څوک وفات شو ته هغه ځای پاکستان ته راوړي دا خلاف اولاد مکروه کومې علاقې کې ورته مرګ راغلی ماغې علاقې کې مړی دفن کول او مړی دفن کول هغه نه پس قبر نه راوبستل
دا یو صورت کې جایز نه ده، دا بدعت ده، دا حرام ده. مړی دې ښخ کړی نه ده، هغه باوجود یو کلي نه بل کلي ته، یو ملک نه بل ملک ته وړل خلاف اولا مکروه ده. بهتره دا ده مغه کلي کې مغه ملک کې دفن کا. مکه به دا وړل صرف دې دې وجې نه وي چې شرم ده، تیزه مو پرې کېږي، ایمو معاشرې کې خو دا هم یو غټ مصیبت وي. هغه دی به در باندې تندر راغورځي، دی مړی به شوی وي کور کې. نو بې دا یې چې یاره که زه خپل مړی افغانستان ته نه وړم، رشتې داران به راته پیغور راکوي، زه دومره هم تکړه نه وي چې خپل مړی د افغانستان ته خپل وطن ته وړی وي، پردي وطن کې د خپل مړی ښخ کړو. دومره دې وس نه و چې دوبۍ نه تا خپل پلار لاش راوړی وی پاکستان ته، پاکستان کې دې دفن کړی وی. دا خلک به بې خبره کوي، بېځه به مو پرې شي. نو چې ژوندی هغه ځای کې و تا نه بېله و، هغه ټایم خو تا ته دا سوچ نه راتلو چې پلار مې په پردي ملک کې اوسي، رای والا سره څا موږ ته راووسه. هغه ټایم دې بېځه نه پرېږدي، دا څه مړ شو نو اوس ورباندې څه کوي؟ اوس هم درله ځمکې ته چې تا سره کور کې خو نه ده، اوس خو به درځي او دا بهتره ده چې هغه ځای کې دفن کړه. نو که ته نیت په بنیاد باندې بل کلي ته یې وړې چې دا خلک خو به خبرې کوي، تیزه مو ترې کېږي، شرمندګي ده، بې ته شان یې مړی وړل دا ګناه ده. ځکه چې دا ته ریا نمود و دکلاوې دپاره ته دا عمل کوي، په ده باندې به ته ګناهګارېږي. او که مړی دې دفن کړو، هغه نه پس وړل، بعضې خلک ته شانې کوي وي دا مړی مو تابوت کې واچوي، ځمکې وي دا مو امانتن دفن کړو. مړی کې امانتن دفن کول څه شی وي؟ بې ځمکې تا وایي چې دا مو تا سره امانتن دفن کړو، بې څو میاشتو بعد درنه هغه لاش وړي. نو دا یو احمقانه غونډه رسم و رواج ده. مړی دې دفن کړو، بیا هغه هغه ځای نه وباسي بل ځای ته یې وړي، دا سخته ګناه ده، حرام ده. البته عذر وي، عذر دا نه په هغه قبرستان باندې اوبه راغلي، قبرونه اوبو کې ډوب شو، یا دشه د طوفان راغلو چې قبرونه وغورځېدو، مړي ورسره بار رالاړه شو، بې تا عذر ده چې ته یو ځای نه مړی منتقل کړي بل ځای ته. دفن کېدو نه پس مړی راووت اوسې ته بل ځای کې دفن کړئ، بې تا ته جایز ده. خو دا کوم امانتن معاشرې کې دفن کول دي، بې راوباسي، بې دوباره بل ځای ته وړي، دا شی بدعت ده، ګناه ده، دا شی جایز نه وي. بله مسله غیبانه جنازې لمونځ کول. معاشرې کې دا یو رواج جوړ شوی، غیبانه جنازې لمونځ. دا د بعضې خلکو ډېر شوق وي. په دې باندې ما تاسو ته ماته مستقل خلک اعتراضاتو، جواباتو، دلایلو سره ما درته بیان کړي. غیر مقلدین واحد دا یې چې غیبانه جنازې لمونځ دا شته. د اهلسنت والجماعت په حدیث باندې غیبانه جنازې لمونځ کول دا بدعت ده، حرام ده. جنازې دپاره دا ضروري ده چې مړی د تا مخې ته موجود وي. یو حدیث ما ته راغلو وی غیبانه جنازې لمونځ شته. څه دلیل ده؟ وی جنازې لمونځ کې موږ دعا کوو، دعا کې خو موږ دا یو شاهدنا و غائبنا، شاهدنا کوم مخامخ ته و غائبنا او کوم غایب ده. نو غیبانه جنازې لمونځ هم راغلو، وی پورا دعا ویه اللهم اغفر لحینا و میتنا، ژوندي مو بخښي، مړي مو بخښي. مې روزانه پلار پسې د کور کې جنازې لمونځ کوه، ساعت سم دي اللهم اغفر لحینا، دا ژوندي مو بخښي. بې دا پورا دعا باندې عمل کوه. و صغیرنا و کبیرنا، مسترم ماشومانو مو بخښي، بوډاګانو مو بخښي. بوډا لیکلي وي په هغه پسې هم جنازې لمونځ کوه، وړه بچي دي وي هغه پسې هم جنازې لمونځ کوه. وذکرنا و انثانا، نرینا و زنانا مو بخښي، کور کې ښځو پسې هم جنازې لمونځونه کوه. میں تا کو نبی علیہ السلام پر عمومی دعا خیری سو ټولې پکې ذکر کړي. دغه دا مراد نه ده چې دغه کې ته دا وایې چې غیبانه جنازې لمونځ دا هم پکې جایز شي. نو جنازې لمونځ لپاره دا شرط ده چې مړی تا مخې ته وي، مړی دې تا مخې ته نه وي، جنازې لمونځ نه کېږي. نبی علیہ السلام په ژوندانه کې څومره ډېر شی صحابه کرام وفات شوي، ډېر شی صحابه کرام په سفر کې وو، په نورو علاقو کې وو، څوک په جهاد کې شهیدان شو، څوک دا نه شي ویل چې نبي علیه السلام د چا صحابي غیبانه جنازې لمونځ کړی. نبي
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा किराम नज़र ज़रूर मरहूम दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत नतीजा और सरमाया कीमती सामान सहाबा किराम अमा सहाबा किराम को वफात शु शहीदान शु पबले इलाके की वो नबी अलैहिस्सलाम को जनाज़े मुस्ता हाजिर नशलो ज़े वलायो नो दाइने दी मेरी चला जोर पासे के बाना जनाज़े मुस्को शाह पासे न दकली सिर्फ यो नजाशी बादशाह दियाखम ग़ैबाना जनाज़े मुझ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे अगर पर रिवायात के रजी अल्लाह जल्ल जलालहू दी नजाशी बादशाह और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजला पर दिन लई करी अगर जनाजा वरता मखामख करा उता दी नजाशी बादशाह खुसूसियत हो दियो साहबी और खुसूसियत भी ब्या जरूरी न सदा हुकुम तोड़ के पारा आमशी यो साहबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान अक़दस की गवाही वेरला चादर और शेव यहूदी में से मादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दादी मादा यहूदी में से तासरा गवाह होता रस्तो यो सहाबी रवानो अब या रसूलुल्लाह से गवाह सदा चादर देता नबी अलैहिस्सलाम के तासरा सुबूता इता मा की चादर मा हसले चंद गवाही ने के चादर इता और ने या रसूलुल्लाह विकाम लगी असमानु वदी जन्नत वदी जहन्नम सुमु बप्पन स्तर बुनीच ने दी देली तामु तक अब खबूर राव मुआमरना वसल्लमना ईमान वरबान दिराव अहाम मनन तदा चादर से बप्पन स्तर को पूरा उतया दादी मादा नो पते संग ईमान राना और हमसे नबी अलैहिस्सलाम खबर देदा ज़गवाही में तदा चादर हम देता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी तदा फजीलत में खुदाई खुसूसियत को सतयों का देता गवाही दादी वो का इन मौका यो का उस्ताद पर दादी ने साहबी का खुसूसियत थी उस्ताद ने चले हर साहबी यो का गवाही का बदे वो सायो का इन मौका अंतमन की नजाशी बादशाह या के बाना जनाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीबा आ गया वो खुसूसियत अब मुसलमानों से शुरू वाली हम दर्दे ने करी ईमान इमरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली नोआ दिया वो खुसूसियत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया वो ग़ैबाना जनाज़े मुझ को इधर नाम मतलब न शुरू बेबदी हर चावला जनाज़े मुझ की हर चाले वाला जनाज़े मुझ नश्ता वरना यो नजाशी पर मुकाबले के ज़रूर फौतगेने नबी अलैहिस्सलाम मख के शेबदी अज़रूर मरी अगलत इस्तिदलाल न करे ग़ैबाना मुझ नबी अलैहिस्सलाम न करे दाइमन का जनाज़े न तसरंगे इस्तिदलाल है लो बहार हाल या सुन्नत पर जमात पनिस बांधे ग़ैबाना जनाज़े मुझ कवर दाबी लगता हराम नदा जायज़ नदा बना मसला दुआवार जनाज़े मुझ कवर यो मरी बांधे दुआवार जनाज़े मुझ कवर ताम पर कुलू देता है मीरा सरंग यो वक्त बांधे यो मस्जिद की दुआवार जमा कवर ना मरकुल तहरीमी दा इवी ईदगाह के अख्तर दुआवार कवर पयो पे बांधे अवल यो इमाम की बेबल राशि बल इमाम वसीम की दाम मरकुल तहरीमी दा दशत यो मरी वसी जनाज़े मुझ दुआवार कवर दाम मरकुल तहरीमी दा इमुत आम तौर बांधेदार की सारी से मरे दुबई की ओर सऊदिया की ओर आवाज़ पे जनाज़े मुझ की कोहान तैराव जैसे पे बे जनाज़े मुझ गई दायात सदै जनाज़े मुझ यूं सूरत के दुआवार जायज़ दा दरे सरोर वारम जायज़ दा सूरत दा चने मरी वारिस द तरफ ना इजाजत न दा मिलाव शवे ओ बल करी की चाले मरी जनाज़े मुझ को चूंकि वारिस मौजूद न रहा वारिस इजाजत नश्ता दिया इजाजत न बगैर दो खल्क को मरी बाने जनाज़े मुझ को कला हो सदाख पर इलाके तलाव वारिसानों पर पदवानी को बे जनाज़े मुझ को बे वरबानी दोबारा जनाज़े मुझ का वदा जायज़ था खूब कवारिसानों इजाजत बेर को दितान इश्तिदार ज़वेदी पकराचे किला वफात शो दसे न था वो इजाजत बेर को मोबाइल देव से तरफ ने इजाजत त जनाज़े मुझ वरता हो गई ला तरफ ने इजाजत मिलाश को आवाज़ आलिमान व याराम व दोस्तान में जनाज़े मुझ को अब बड़े कुरान तराओ पद दोबारा जनाज़े मुझ जायज़ न सका सवारी से इजाजत बेर करे
په دې مسلې پوه شوې که نه وارث پکې شرکت وکړو یا وارث اجازت ورکړو بس هغه جنازه کافي ده که وارث پکې شرکت هم نه ده کړی اجازت هم نه ده ورکړې هغو خلکو جنازې لمونځ وکړو دوباره وارث دوست جنازې لمونځ ورباندې کول غواړي د صورت کې به جنازې لمونځ دوباره کول دا جایز ده ورنه عام طور باندې دا کوم فیشن مونږ رفته د غیبانه جنازې او د دویم دریم ځل د جنازې لمونځ جوړ شوی دا مکروه طریقې ده بدعت ده دا شی جایز نه ده بله مسله کیړۍ بوټان چپل دا اچول جنازې لمونځ کول هغه چپل هغه پیزار چې د کوم عام استعمال کې مو استعمالوي لکه تام ورسره چې عام روډونو نیرو کې هم ګرځي را ګرځي ورسره نو ظاهره خبره ده دا چپل کیړۍ بوټان خو بالمس شوي دي لاندې نه دا دې څومره پورې نه وي مینځلي صحیح طریقې باندې پاک شوي نه دي دا بالمس دي جنازې لمونځ کې دغه بوټان چپل اچول لمونځ کول د تا جنازې لمونځ نه کېږي وغیر عام رواج دا جوړ کړي او په پنځه وخت لمونځ کې بوټان او کیړۍ اچوي لمونځ ورسره کوي البته نوي چپل دي دکان نه دې راواخستو بار دې نه دي استعمال کړي فل نوي چپل دې راوړو جومات کې دې واچوو هغه چونکې نوي دي په عام ځمکې باندې نه دي استعمال شوي لټرین کې نه دي استعمال شوي هغه واچوه ته ورسره لمونځ کوي او که ته ورسره جنازې لمونځ کوي د تا لمونځ درست ده اوس د کوم عام روزمره عام معمول استعمال والا چپل بوټان دي د سره لمونځ کول دا لمونځ جایز نه ده ځکه دا بالمشن وي لټرین هر ځای کې ته استعمالوي چې د میتیازې کوي میتیاز وسلي کې هم ورته راځي دا بالماشو د سره لمونځ کول دا جایز نه ده بې بعضې کسان نشن دی کوي چپل وورسي پاسه ورباندې ودرېږي لمونځ کوي د صورت کې به د تا لمونځ جایز ده خو شرط پکې دا ده چې د چپلو کیړیو بوټانو پاسه وله حصه پاکه وي بالماسه نه وي پاسه وله حصه یې پاکه ده لاندې له حصه یې ناپاکه ده خونه دې وبستو پاسه ورباندې ودرېږي اوس جنازې لمونځ کوي د تا لمونځ جایز ده دا به د شندې حکم کې شي لکه بالمازه ځمکه ده تا ورباندې پاسه نه چې نماز واچول لمونځ کوي تا لمونځ جایز ده ځمکه بالمازه ده تا ورباندې پاسه نه چادر واچول او په چادر ودرېږي لمونځ ورباندې کوي تا لمونځ جایز ده همدغه رنګې حکم اوس د دغو بوټانو دغو چپلو ده څه لاندې نه بالماز دي پاسه نه پاک دي تا وبستو پاسه ودرېږي داسې شو لکه ناپاکي باندې تا پاک شی واچول ورباندې ودرېږي د صورت کې به د تا لمونځ دا جایز ده خو هغه کې دا شرط ده چې دا چپل والا د پاسه والا حصه دا پاکه وي او که نه پاسه والا هم ناپاکه لاندې هم ناپاکه بلکل یې وباسئ او بلکې د کومې علاقو کې چې د غیرو خلکو یو جایز شی په کومې علاقې کې د غیرو خلکو علامت جوړ شي هغه جایز شی پرېښلل به بهتره وي اوس دا غیرو خلکو ډېر مقلدین دا بوټان کیړۍ اچوي لمونځ ورسره کوي دې دې وجې نه جنازې لمانځه کې دا شی وباسئ همده شانې خپرمنډې ورسره ودرېږئ او جنازې لمونځ کوئ چپلو سره مه کوئ بله مسله یو بل بدعت زموږ معاشرې کې عام ده مړی وشو جنازې سره مخکې ماشومانو ته ښکاریو کې غنم ویلګي جوار ویلګي وریجې ویلګي باجره ویلګي چا ماشومانو سره ښکاري کې قرآن وي بدای روان کړی وي که جنازې نه مخکې روان خالص بدعت ده څه فایده یې ده کوم مقصد دپاره وړي نبي علیه السلام کوم صحابي جنازې سره غنم او دا وریجې دا شیونه وړي دي دا د خلکو خپل یو رسم د رواج د نوي طریقه یې روباسي دا شی جایز نه ده خو دا چا جایز کړی بدعتي مولینو جایز کړی څو کوم مروجه حیله اسکات کوي مروجه حیله اسکات څو جمعې مخکې سره د دلایلو سره د اعتراضاتو جوابات ما تاسو ته تفصیلي بیان کړی ده په فیسبوک باندې هم شیر شوی ده هغه بیا تاسو ولیدل شي کومه مروجه حیله اسکات زموږ په معاشرې کې ده چې څرنګه مړی وشي څه غوټاګر راجمع شي دایره ولګوي څه سرونه پیسې کپړې بس یو بل باندې توی بیا اخر کې سره 50-50 کی دا شی خالص بدعت ده
ناروا ده جایز ده دا شی جایز نه ده څو دلایل په پکار فیسبوک باندې وګورئ بیان موجود دي بل مسله قبرستان ته خلک راشي جنازې سره د قبرستان د آداب او خیال لسدي قبرستان آداب دا چې د قبرستان ته راشي قبرستان دعا وي السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم صالحون ونحن بالاثر چندرون شریف استغفار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص وي ازرزر کې پورا قبرستان والا پسې ثواب وبخا دا د قبرستان آداب نور ډیر شي آداب دي په خلک قبرستان ته راشي د دنیا خبرې عام ته نه وي یادې جنازې کې رايادې شي الان کې د عبرت زیاده د غور فکر زیاده چې زه دغه منزل ته را روان یم د دې لپاره ما څه تیاری کړې د خلک اوس څرنګه موږ عمل خفل دغه کې به مام خلک خفل غټې تختې به راباندې کېږدي په منونو خاوره به راباندې واچي دا خوفناک منظر د دې لپاره ما څه تیاری کړې هغه ځای کې موږ دا سوچ نه کوو پلانې هغه غوا دې ننګه شوې ده که نه ده ننګه شوې هغه میخې دې څو شو څومره شولې که غوا دې کاروبار دې څنګه ده مال دې راوړو را دې راوړو موږ له بس دا تپوسونه یو الان کې دا اوس د قبرستان آداب د قبرستان کوم آداب دي موږ داسې کې آخرت نه دوره غافل یو دنیا محبت دوره زړه کې ده چې داسې کې موږ خپل کډي پډي عامه مخته کړي نبی علیہ السلام یو کس ولیدو قبرستان کې ګرځېدو تیزار سره اواز یې ورباندې وکړه یا صاحب النعلین ویو چپل والا د چپل دې وباسه قبرستان کې به تیزار سره نه ګرځي پوره منډې به ګرځي لاندې انسانان پرته دي عام کان لوټي نه دي او ادب خیر وساتي دین وجه مسجد کې هم څنګه سکونه مخکې سخت راځي نور خلکو مټ باندې مخپا نه اړای هغه خپاره دا خو دې هغه توهین کوي دا خو ته د هغه بې ادبي کوي د هغه احترام به کوي شریعت موږ ته د انسان حقوق او آداب ښیي نو قبرستان کې به چپلو سره نه ګرځي نبي علیه السلام دنه منې کړي چې قبر باندې څوک کېږي قبر باندې ټیک لګول موږ عام طور باندې یو قبرستان ته ولاړ شو نو قبرونو باندې خلک ناست دي قبرونو باندې ټیک لګولې وي قبرونو باندې پاسه نه ګرځي نو دا سخته ګناه ده چې دغه شی مو تاسو خیال ساتو قبرستان کې دا شی نه کوو بل مسله بعضې روافض په دې بریډینو هغه دا عقیده ده چې کله مړی دفن کړي بیا هغه ملا قبر سر ته ودرېږي بیا مړي ته سوال جواب ښیي څو د منکر نکیر راغلو تا نه تپوس کوي چې د تا رب څوک ده ته ورته ووایه چې د ما رب الله ده اوس تا نه تپوس کوي چې د تا دین څه ده بیا مړي ته چې ته ورته ووایه چې د تا نبي څوک ده ته ورته ووایه چې د ما نبي محمد صلی الله علیه وسلم ده تا نه تپوس کوي تا دین څه ده ته ورته ووایه چې د ما دین اسلام ده دنیا کې خو ورته ته ملا بدعت ښیو جیب ته یې غل و شعرونه یې درنه ویلو څه اوس یې دفن کړو اوس ورته ته دا شعرونه ښیي ژوندانه کې خو دې ورته دین نه ښیلو ژوندانه کې خو دې ورته صحیح عقیده نه ښیله ژوندانه کې دې ورته مسایل نه ښیلو ژوندانه کې خو دې ورته بدعت ښیلو څه پلار دې مړ شو نو څلوېښت ورځې پورې خوراک څښه جمعې ته رسوه ورنه پلار دې غرق ته بلکل نږدې نه بخي هغه ټیم ورته بدعت ښیي څه اوس دفن شو اوس ته ورته وایې چې د ما رب الله ده اوس ته فرعون ته ښیم فرعون ته څه فایده نه وي اوس به مړی د تا خبرې څه واوري تا د خبرې جواب نشي در کول سماع موتا قایل اورېدل کوي مړي اوس ته دا کومې خبرې ورته کوي دا فضول یا قبر باندې به اذان کوي قبر باندې اذان چې ته ده دام بدعت دام دی روافض و دی دغه بدعتینو خلقو رواج ده قبر ته ورېدل مړي ته د فرشتو سوال جواب دا دشمني کس ته هغه فرشته راشي یقینو که د مولا په دځای کې وګوري هغه خوفناک شکل کې راغلي وي مړي ته هغه فرشته نو بیا لکه ترسبي سره لګوي نشه دې خبرې ورته کوي دا فرشته ورته قبر ته راوځي هغه خوفناک شکل کې وي نو به یې مولا وي نو به یې د ولا دا رسم و رواج وي خو صرف دې دی وجې مړي وارثانو ته ښایي چې د تا مړی خو ما وبخلو نو لحاظ اوس 40 دین خوراکي راته رسوئ زه اوس حقدار یم دا خالصه بدعتین بدعتو دی چې جوړ نو قبر باندې اذان کول
ته دا تلقین کول دا خالص بدعت ده. که دا جایز وي ما تاسو ته شروع کې عرض وکړو که نه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اخسرین اعمالا نه بدعتین مراد دي. نو تو خپل سوچ مطابق څومره ښه کار کوي خو ته دا وګوره نبي علیه السلام کړی صحابه کرامو کړی کوم صحابي په قبر باندې آزاد کړی کوم صحابي مړي ته دا تلقین کړی چې سر ته یې مداد اوس ورته دا وایه اوس ورته دا وایه هغو نه ده کړی اوس د دا کار کارې خیر بولي ثواب یې بولي بدعت خو همده ته ویل کېږي نو دا شیونه بدعت دي دا جایز نه دي. بل شی قبر پخول دا بدعت ده ګناه ده. شګي سیمټو سره پخای سنگي مرمر ور باندې لګي کومي طریقې سره پخای قبر پخولونه نبی علیہ السلام صراحتن منی کړي. قبر باندې ګنبد جوړول نبی علیہ السلام ورغه صراحتن منی کړي. بعضی خلک به ځان پر صرف حیله کوي قبر نه څلور طرف کا قبر کوه کی سنگي مرمر سره یا ایټو سره بیا د منځ کې کوم تختانه دا هغه کچا کړی هغه کې خاور واچي زموږ صرف کنارے نه پوه کړي منځ ته اوسم کچا ده دا بدعت ده. دا کوم مسائل تاسو ته بیانوم احکام میت ما تاسو ته چلو کړی عبدالحی النبی رحمه الله والا کتاب پورا څو میاشتو نام دا مسائل چلو دي هغه کې دا ټولې مسائلې موجود دي. نو په دې طریقې باندې قبر پخول څلور طرف ته خو دې پوه کړو او منځ کې به خاوره صرف کېږدي دا سخت ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي دا بدعت ده. یعنی عجیبه خبره ده ژوندانه کې خو در باندې ښځه دومره ګرانه وه څا دې پلار نه بېله کړه پلار دې وي کچا ورته کوټې کې و ژوندانه کې دې دا نه کول چې پلار ته ښایسته کوټه جوړه کړي پخه په پلار باندې خرچې وکړي اوس ورته قبر پخی قبر پخولو باندې څه دې دپاره څه نور جنازې ته خلک ځي پلار په قبر باندې دې کېږي هغو ته ناست دي دپاره دې پوه کړو. ژوندانه کې خیر خبره نه خو لري ملګري به ورځې میسیج راواستلو ډېره ښایسته خبره یې لیکل محلې کې یو خوار ستړې ده لوارثه ده بیمار ده وفات شو څوک یې نشته هر کس په محلې کې دا جذبه وي خو مسلمانان که نه هر کس دا جذبه یې څه دي د کفن دفن ټول اخراجات زه ادا کړو زما ته ثواب میلاوي وی مړ شو اوس ټولو ورسره د خیر خواري جذبه پیدا شو ژوندی او چا ورته هم ګولۍ دوی نه راوړو ژوندی ده څوک ورته کپړې نه راوړي زه مړ شو په قبر باندې ورته چادر یې اچوي په قبر باندې چادر ورته چې څه ته اچوي هغه لور خور څه په پارکونو کې پردی او خلکو سره به ګرځي دا یونیورسټیانو کې به ګرځي دا برمنډه ورته خوشحالي دي هغې ته د ژوندانه کې په سر چادر نه اچولو چې اوس مړه شوه قبر کې ښخه شوه نو کاڼو ته د چادر اچوي قبر باندې چادر اچولو څه فایده پړوس کې دې که څوک خوار ستړي وي هغو زنانو ته دا چادر ویر که ثواب به درته ملوي مرګ نه پس بیا ته دا شیونه کوي نو هغه ته اوس څه فایده. نو عرض مې دا کولو قبر پخول قبر باندې ټیکرې اچول قبر باندې اذان کول دا ټول شیونه بدعت دي دا هم ګناه ده. قبر باندې مومبتیانې لګول قبر خو په بوخ هم نه جوړوي قبر کې به پخه ایټ هم نه لګوي څه بټۍ کې پخه شوي وي او داسې کې تمر باندې پاسه نه مومبتۍ ولګوي تا خو بور ولګولو لرې نه خلک ګوري چې پلار یې د جهنم په عذاب کې سېږي قبر نه یې لوګې خېږي قبر نه یې اور خېږي نو ګربتۍ باندې دې تا مړي ته لوګې خوشبو هغه ته چېرته ځي یعنې څه لږ سړی عقل باندې بوج واچي که نه نو هم کوم چې یاره څه دا خو یقینا مو غلط کار کو پلار په قبر باندې ما اور لګولو یا د هغه په قبر باندې ګلونه اچول سیرې اچول دا ټول شیونه بدعت دي دا ګناه ده. دې وجې درته عرض کوم کوم کسان جذبه وي چې زه کار خیر وکړم ثواب کار وکړم خو غریبانان پوهېږي نه یعنې دوی ستړی خدای ناراضه هغه دې تا خرچې هم وکړې خپل سوچ مطابق ما ته به ثواب میلاو شي تاوانونه دې وکړو ثواب هم میلاو نه شو الټا ورباندې ګناهګار شوې. نو دا خبرې درته دې وجې نه زه عرض کوم چې موږ هغه کار کوو چې کم از کم ما ته هم به ثواب میلوېږي ایسانې ثواب یې مړو ته وکړه هغو ته هم الله جل جلاله دې هغه ثواب ویري موږ هغه اعمال کوو هغه طریقې نه چې دا تاوان وکړم مړي ته هم به څه میلاو نه شي الټا ورباندې زه هم ګناهګار شم موږ مړي پسې ایسانې ثواب قایل یو صدقه خیرات مړي پسې کول د ده قایل یو ثواب یې ورته رسي خو په دې طریقې نه
سیموی علاقو کی دا ترتیبی مڑے وشو سبا کو ټول رسي ختم ورپسې کو دویمه باندې یا پدریمه باندې دای جمعرات کا دای سل مختمه دا پدیوی سی باندې ټول راجم شو سپاری ورته ویل کیا زړی ورته ویل کی څه پاتې ختم کو به مستقل دعوت ویر کوي فلانی اتم را شواز اخبارونو کی ویر کی څه فاتحه خوانی په فلانی وری سی باندې به ټول راشي اوس پدې مو کې کایو کس خپل کور کې تنهایی کی پورا قرآن ویل ایتا مړی پس یو بخي دا پنه خوشحال اچنای ما کور تراشا اگر رسم رواج صرف پورا کولو دی پارا نو کدای تا کور تراغلو صرف دینی وجه که نظم دا خپکیگی تلاوت یو کوئی د ثواب خود د خپل ملاو نشو نو ایتا مړی ته دا ثواب څو بخي د خپل ملاو نشو بدعت کار یو ور باندې ګناګار شو ایتا مړی ته دا ثواب څه بخي اگر کور کی تنهایی کی کوم تلاوت کرے آمری پسی بخی آتا کا نظر کبو نو دا کوم مروجہ طریقہ مو اختیار کری دام گناہ دا دام بیدر کا پا دا ثواب نملوی گی البتہ انچار سور وز کی گی منز دیو اپنا دعا استغفار درود شریف یا اللہ دا ثواب خوب اخبلار کمو پر وز مطابق قرآن تلاوت دیو یا اللہ دا ثواب اخبلار خوب اخی اللہ پاک ورطا ثواب رسی خدا مستقل دری پارا پروگرام جوڑا والی انتظامات کول داشے نشتا ما اوشلو درې ورځې پرې تعزیت تا تعزیت مطلب دا ده د هغه سره مړي ته تسلي ورکول بیمار پر صحیح تاسي بیمار ته تسلي ورکول مړي وارثانو ته لاړ شي تعزیت مطلب دا ده هغه ته تسلي ورکا هغه غم هلکا شي غم سپک شي او بیا چې دا مونږ لاړ شو کنه مثلا که 50 کسان لاړ شو یې چې لاس بوجت لازم اوچت کو بڑے سے لاس اوچت کو بھی نہیں بل والا دعا کی دیتا شک تک اگر سر کو لاس اوچت کو تا اوچت کو کنا دیتا دعا قبول شو بس دی اگر دعا اوچت شو سب خپل باندې داو نه کنا لاس اوچت کو ادا سوچ وچ دا مړ د مړ ولا ورسان دار نه خبري دا شی جائز نه بس لاس اوچت کو بس کار بدی نه اب دا شی بس نه اوچت وا اوچت خو دور اټم کې کا مری والا کلک تسلی ورکا لګودري کا ترغیب چلوا خبر ورکا به خاص درې می باندې دغه په خول سره ورکا اوس باندې مو یو ملګری او تبلیغی دا ابو رشتہ دار وفات شو اوس کا درې می باندې په خول سره ورنکو به خو ډیره بل خبره ده زه خو ټیپ ته کویږم خدا نور خپلوان منه مني مې هیڅ په خول سره ور مکوا ولټا په ګناګارې کې تمانم کې خلق رچی مې مو دې ته بیان کو سر پرنځو علماء ملګری بولو خستا طریقې سره د بدعات او رد کومه مسنون طریقه دا شریع احکامات مسائل دای ورته بیان کو ایوا مسله دا کی ضرور رکعت نفل نه افضل ده نو دا طریقه به تر دا چې د کوم رسمي کارونه دا طریقې به کړی نو دا ټول بدعات مړ کور کې خوراک او دا حرام دي څلور مذاهب باندې حرام دي موږ خلک لاشي حدیث شریف کې خدا راځي مړی کور والا سره تخې کارو کله خوراک ورته واستو هغه په غم کې اخته دي هغه په خبرو سره ودل نه دي فارغ خوراک ته تابعتم نه کیږي ته ورته خوراک سکاک واستو موږ له څه مړی والا بغاوت کوي موږ باندې ملمانو شو ورکره خوراک درې ورځې پورې مړی کور کې عام خلکو لپاره خوراک ورته حرام ده وي مو معاشره کې عام طور باندې دا شوړ کی نو دا شونه ما محترم دا بدعات کی سودو بدعات نو تاسو خپل ځان بچو دنیاوی تاوان نه بچ کیږي آخرت تاوان نه بچ کیږي خرچي مو توانونه مو ورنام خبا او څه جوړام تر نه شي پاتې شو دا چې د خلک په خبرې کوي دوه خلکو ته هوته کله سمې خیالانه کې بیم در پسې خبرې دي دا خلک نه خوشالي به مو په کې څو مو ته په یاد څه رانه مو دي خلکو وداري وجونه دي په قرآن باندې دا خلق ته نشي مړول دا د سليمان عليه السلام مایان دي بهم خلق ولا ولولي زیاره خو به څونه نو بهتره دا دا رسم رواجونه عملی طور باندې زور کا خپل ځان نه چلو کور کې مړ وشو ته ما بیان کرا واړه زه دې بیان درځم کوم بدعتي مولین بیا ته بیان کراوله دی هغه مخکې ز تاسو ته دا خبرې کوم څو کوم مولین تاسو دې کوي بیا هغه مخکې ز تاسو دې هم دا شی مکوي ورته دا بدعت ختميږي کنه ختميږي خرچې دې ما ته بچت کیږي کنه بچ کیږي تاوان نه مو بچ کیږي کنه بچ کیږي نو هر کس دا عزم چې ان شاء الله د